دی وخت کې موږ یو متاثره کور کې ولاړ یو. دا ناظرین به په سکرین باندې ویني چې دې کور کې تقریبا 8 فوټه پورې لې او خټې ولاړې وي. لهدا د دې خلکو چې کوم د روزمره د ژوند تیرولو کومې اساسي دي هغه د لخي او د لید د خاور ځان سره بالکل ختم کړي دي. دا غیور مسلمانان نن د راشن وړاندې د دې محتاج دي چې د کورونو د لیوزي د دوی د روزمره چې کوم سامانونه یې ټول متاثر شوي دي. لهدا د نقدو په صورت کې هم دوی ته د امداد ضرورت لري، د راشن په صورت کې هم دوی ته د امداد ضرورت دی. دوی ته د کپړې د بازار سره د ژوند د تیرولو لپاره څومره اسباب دي هغه ټول په کار دي. الله خوشاله ساتي. امید درو ان شاء الله چې زموږ په دې आवाज باندې به زموږ د سماج، زموږ د پښتون مسلمانان، د پاکستاني قوم دا بل بیگ وای او په خپل خیر ښېګړه کې به دارونه نه هېروي. اجازه ډیره مننه. داسې ده چې داسې باقاعده د حکومت د طرفه انتظامی طرفه سروې راپورټ لاندې راغلی، خو چونکې موږ د دې علاقې د کلي کلویغې د غم خادي خلک یو، نو زموږ د خپل اندازې مطابق موږ چې څومره خپل سروې کړې د 20,000 نه اباو کورونه دي. نو تاسو اوس سوچئ چې په 20 په یو کور کې به څونه خانداني، څونه بچي به، څونه زنانه به، دا مکمل 11 بوټه اوبه راغلي ده او بیا د خټې او لهي چې دي هغه تاسو ولیدو. مخکې به نور وینئ. موږ دغه درخواست کوو دغه خپلو وروڼو ته، مسلمانانو ته، که په ملک دننه دي او که په بهر ملکونو کې دي، چې یقینا په بنیر کې ډیر زیات نقصان شوی دی، خو هغه جاني نقصان شوی دی. دلته کې د دې خلکو د زندګۍ د روزمره چې څه دي هغه تباشي برباد شوي دي. ما چې څنګه مخکې وې چې نارینه ځي په جوماتونو کې شپې کوي، زنانه ماشومان چې دي د ګاونډیانو کر کم ځای کې سیلاب نه راغلی، هلته کې په دوړخو ګول پکار دي. مطلب دا دی د دو سره دو په دې دوک در کې د خپلو ماشومانو دا ډوډۍ نیمه کوي. موږ له په دې وخت کې جي لکه لاول د ټولو نه لاول د صفایي ضرورت دی. د دې نه بعد چې دا صفا شي، زنانه ماشومان کور ته راشي، بیا به دوله د کور د استعمال شیزونه چوله شو، ګیس شو، پلانکې ډینګې کټ بستره بالغ په یو جوړه کې وتی دي. په الله یقینو که کزه دروغ هم دا ولاړ په یو جوړه کې وتی دي او چا په ایزارو او چا نو. نو دغه درخواست کوو چې مطلب دا چې دونه وشي چې لاول د کور د نظام دا ټیک شي، وروسته به بیا د هغې نه بعد موږ دوی ته مطلب فوډ پیکیجز او دا بال کو. دې خلکو ته چې اوس کوم مین ضرورت دی هغه د نقدو روپو په ضرورت کې دی، ځکه چې دا خټې داسې دي الله ته به په توبې چې هغه سم سلیخ جدا کېږي نو په بیلچو باندې په سوونو کورونه وسوم لکه د خټو ډک پراته دي. موږ دغه درخواست کوو چې د نقدو روپو جی دا فقط د یو کور د یو محلي حالات نه دي، دا نن د منګوري د 100,000 کورونو احوال دي چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. چې نن د قطرې نه سمندر ساسو او په خپل خیر ښېګړه کې د بنیر د خلکو سره د سواد د خلک هم یاد کړو. یقینا دا ډېره ظلمونه سیمه ده. دا خلک نن زما او ستا د امداد محتاج دي. انشاءالله امید لرم چې څرنګه زموږ پښتنو پاکستانیانو د منیر په سیمه باندې ډېر عظیم امدادي کاروایي وکړلې، انشاءالله پر روان کارونه کې به موږ د سواد د منګوري خلک هم یاد ساتو. السلام. دا مناظر تاسو خپل باندې وینئ. دا خټې ډېرې دې پورې ولاړې وې او اوس هم تقریبا د دې محلې عام ضرب دې متاثره کړی دی. نو لهذا په دې خلکو باندې الله رضا لپاره د رحم وکړي او په خپل خیر ښېګړه کې دا خلک هم یاد وساتي چې دوی هم د جوګه شي، خپل روزمره ژوند دوی په حال